بسم الله الرحمن الرحیم. ګان کتونو د بړبېرې تاڼې مخې ته ولاړ یو او کوم دکانداره چې دي هغوی احتجاج کوي چې کومه مجسریټ دلته بار بار راځي او چې دکانونه په وخت باندې حکومت چې کوم اعلان کړی دا خلک ورسره پای کې تعاون نه کوي. دغه خلک اوس تنګ شوي دي او روډ ته راوتي دي او د بړبېرې تاڼې مخې ته ګیټ ته احتجاج کوي. روډ هم باندې کوارډمنټ روډ چې کوم هم باندې تاسو کتلی شئ ډېر غټ تعداد کې خلک راوتي دي او ګاړو ته نقصان هم رسوي. دې مظاهرچندو ته پکار دی چې جاني مالي نقصان رسولو کوشش نه کوي خو خلک ډېر وارخطا دي. پولیس هم ناکام دی په دې ټایم کې هېڅ قسم پولیس دخل اندازي هم نشي کولی ځکه چې عوامي خلک راوتي دي او د عوامو سره سوټ سپېړه یا هغې باندې ګیس چلول هم یا نور دا مسله څه ده وروره؟ مسله سره څه شي مسله را مجسریټ دا خو تنهي والي بس غم درد دا څه مسله ده وروره؟ دا تنهي والي غم درد نشته تنهي والي غم درد سره نشته SOPs وایلیشن کې ده دا په ماس باندې پاچا ورکولی شي دکان خدای نشي بندولی کنه دې ټول دکانونه ټول بازار خپل ذاتیات کې دي سامانونه راغورځوه ولې خلک ګرفتاري ولې کوي وارنټ شته دا چې راځي لومبی به د بازار صدر جنرال سیکرټ ته به دا ټلیفون کې ټیم به ته خري چې زه در روان یم خپل منټری ډسټرب ده اصل کې خبره ده منټری ډسټرب ده دې سره نسو اف آی آر چا نسو راشه صدر سره خبرو کا د دې خدای علاج نه د خلکو مې دکانونه بند کا ماسکونه کو خلکو ته راشه ماسکونه کو وایو اویرنس وکړه ماسک د ماسک ولا اویرنس وکول کومه مجسریټ چې روزانه بنیاد باندې راځي دا روزانه راځي ظلم دی دا دې ظالمانه شروع کړو بیا ظلم کوي ظلم صرف زمنګ په دکان یو انتقام اخلي د بڑبېرې کورمن عوامو چې کوم دي انتقام اخلي صرف انتقام دی دې پرونه خلکو ته ویلي چې زموږ د بڑبېرې خلکو نه هوا وباسي زموږ داوان به څوک جوړوي راشي به داوان دا داوان دکانونو داوان به راکوي به وکړي بس باندې تکلیف نشته عوام دي ټول موږ ورسره ولاړو تاسو هم ګرمه موږ ولاړو موږ د ګرمۍ سره راوي بیا قاسم غریبان دا عوام تاسو سره تعاون نه کوي تاسو عوامو سره نه کوئ موږ عوامو سره ښه تعاون کوو ټیک شو څه چې د بره نه ګوره ته تنخواله زما دون بچی فاتح نه زما دون نه نو ته ته په موږ باندې راځي یو من دا هم زه د حکم د افسرانه باندې چې قانوني څه قانون فالو کوم تم قانون فالو کوي تکلیف په درته نه اول خلک دا چې تاسو ځان سره 200 کسانو درولې دي تاسو ته موږ بار بار د هدایت وکړو چې خیر دی یو کس دکانداری کوي ځان ته دوه کس یا یو کس درې ماشه زما دکان بندو درې ماشه ساده فیدی لپاره نه سماده فیدی لپاره هیڅ پیدا نشته مرګ په نیټه ده موږ مسلمانانی دی وخت کوم احتجاج شروع دی د دوران کې مجسریټ راغلي دکانونه بند کړي تاسو پولیس محکمې خپل طاقت باندې محکمه بچا دکان نه باندې څنګه چې د برن آرډر راځي دا غي مطابق موږ عمل کوو ٹھیک شو موږ په چا باندې نه خپل زیاتیات کوو نه چا سره زیاتیات نه کوټ آرډر موږ دلته کې موږ خپل ډیر وخت نه کوو کنه موږ چاته ویل چې دا دکان بند کړو څنګه چې د برن آرډر راځي دا غي مطابق موږ عمل پاغه باندې کوو او د افسرانه بالا او د بالا افسرانو هدایت روډ ازیر وخت باندې تاسو ته اوس دا ډیپټي دا کمشنر راغلی و بالکل لاغي صاحب آرډر دکانونه بند شو تاسو لاړ شئ هغه کوی ٹھیک شو کنه لکه زموږ ماته هدیو موږ د څنګه آرډر دغه کیږي به موږ فالو کوو ٹھیک شو موږ تاسو سره تعاون دی موږ عوامو سره تعاون دی موږ تاسو د خیر لپاره ګرځو موږ تاسو خادمان یو ٹھیک ده موږ نور څه داسې لکه تاسو سره پرسنل زیاتیات خو نشته تاسو سره موږ زیاتیو مهرباني بالکل د خان خبره هم صحیح ده چې کوم آرډر برنه ملاویږي هم دی و هغه فالو کوي ځکه چې د برن آرډر دی خو سپری کورټ هم فیصله راغلی چې
هیڅ قسم پابندي نشته او مارکیټونه ټول کولې په دې وخت اوس موجوده مجسریټه هم نشته او خلکو احتجاج هم کړی په کار خو دا وه چې مجسریټه په دې وخت دلته موجوده وي او د دې خلکو دا خبره ورسره حل کړې وي او مذاکرات ورسره کړې وي نو اوس به دلته عوامي خلکو ته مشکلات نو چې کوم امبولینس ترې راځي هغه هم خلک لاره نه ورکوي تعاون ورسره نشته او خلکو ته ډېره غټه مسله ده امبولینس هم په څو دي نو دې ته پکار ده حکومت ته چارواکو ته چې هغوی کم از کم مجسریټه اوس راشي او د دې کسانو سره مذاکرات وکړي ټول مین روډ چې کوم دی هغه بند دی او ډېره غټه مسله جوړه ده ویډیو هم ورسره شیر کړئ چې د احتجاج مخه ورکړو شي هېڅ قسم خلک نه پرېږدي Dejo al árabe instalar banda ustada. Dejo ya me la dejo alar banda. Dejo gari bandi. دې سره امبولینس دی امبولینس کې مړ जी कोरोना वायरस से तैयार रोड खुदावी کوار روډ همدغسې مسلسل بند دی او د کلاوېدو فلحال هېڅ امکانات نشته ډېر امبولینس چې کوم دي هغه هم دې وخت اوس په روډ باندې پسو دي پولیس هم دې وخت کیسه نشي کولی ځکه چې عوام هم په غوسه کې دي او حالات که کنټرول کوي او د ډنډې استعمال کوي نو حالات خرابېږي जलसी वाला बंद जलसी वाला شوية مش نرى او هغه مجسریټه چې راغلې واسه شوه مجسریټه خو راغلې وه هغې خپله بېعزتي د خلکو هغه ذکي وکړه خبر کور خپل اخلاقي دغې مو کړو او عوام یې هلته بند کړی چې کله هغه په خپله باندې ځای ته ورسېده ځان یې ورسولو بیا عوام دې خوا راغلي لکه د دې ځای د خلکو چې دی کومه بېعزتي وکړه نو د خلکو ته معلومه ده توړ یې مو کړو د خلکو دا اوس چې تاسو کوم احتجاج کول او د هغې په مخکې مخ کړی او نو څه ناڅه به تاسو ته ملو شو احتجاج خو هغې چې دی مونږ پرېښي نو مونږ په خپلو دوکانونو باندې اچانک راله نه څه مونږ ته انفارمیشن او نه څه شي اچانک په مونږ باندې راله دوکانونه یې بند کړه توړ یې وکړه دوکانداران یې راوسته بېعزتي وکړه او پولیس والا ولاړو چې هغې څنګه ځای ته ورسوله خپل مقام ته ورسېده ووته د علاقې نه بیا دا خلک راپرېښودل بیا خلکو لپاره چې کوم توړ
مجلسریت چې کلم زی خو انفارمیشن دا غنی خو پټه چاپی وي نه معلومات شته 5 بجو پورې اول ټیم او بیا 7 بجو پورې ټیم شو 2:30 بجې راغلی د خپل ټیم نه مخکې اچانک چاپی ولا خلکو ته ښه بد اخلاقی ښکاره کړ خپل د خلکو بې عزتي مو کړه او چې کوم د چا دغه سامانونه دی هغه هم مات کړ لړۍ هم کړ ګرفتاریان یې پکې وکړي او د خپل وخت نه عوام تاسو له اوس دکاندارا گرفتار کړي بوتل دکانداران ټول راوستي موږ راغلي هغې پسې ټول ملګري راوستي سی بوتلې دي سامانونه چې کوم دي هغه وړي دي زموږ سامانونه چې دی په هغه کې چې دی ټول خراب شو سامانونه بهر پراته وو په هغه احتجاج ټایم کې ټول سامانونه زموږ خراب شو څه چایه وړه څه مات شو څه ورک شو د هغې پته نه لګي چې زموږ سامان څه شو आवाज नहीं राजी بل تاخذ لك تاسو خلقوا التكليف بل چاته پردي به کې سوچتا یوم پر دې شي سر جی دکان باندې دکاندارو ته خبره کوم بل مثلا دا دې راشي ټول مارکیټ دیوال کې دکان موږ ورته خالی کو ورن برا کوي ها کنه اگر روड हर براری ورن برا کوي ما به مارکیټ کې زما به مارکیټ ذاتی مارکیټ میں دی ما چې نقشه نه پاس کړی راشي وار دي مشر دا مطلب دی ورزمونګه کمشنر صاحب تم وایو ٹھیک شو په ما سره یو عدالت به ولاړ ماته ګور منګه هغه کار کوو چې کم کې فائدہ وي چې تاسو आवाज شې کنه هغه موږ خپل افسرانو ته ورسو لاغي طرف نه چې کوم هدایت ملاويږي موږ تاسو ته وایو ٹھیک شو اوس کوم مثال دا روډ باندې نو اځه ګرمي دا تاسو بازار کې بیماران دي په دې ایمبولانس په دې خطر یو به مړ رالو لکه تاسو ما په خیر دې حل نه دي هغه ما دوی سره ما یو کس زمون کوم تاوان شوی دا به موږ ته په سر او په حق کې به تاسو مو بيزتي کړی عدالت ته وړي زمون ته بیزتی شوی دا خپل بازار کې زما بیزتی کیږي ولی بس په زبان دي راډي پونه کې د دکاندارو مطالبه را چې مجلسریت کې دوباره دلته راوغوښتلی شي او د پولیس کوم د تاڼې سیکشن چې هغوی ورسره دا مذاکرات په دې خبره ټینګه وکړه چې موږ مجلسریت سره کینو او ستاسو خبره رسو دې وخت کې تاسو کوم احتجاج دی دا ختم کړئ او خلک هم کېدای شي روډ خالي کړي او څه مذاکرات ورسره وکړي ځکه چې دا روزانه غوبل کول هم په دې ګرمۍ کې خلکو ته هم تکلیف دی او دکاندارانو ته هم تکلیف دی نو الله دې وکړي چې دغه مذاکرات کامیابۍ طرف ته لاړ شي او خلکو ته څه فایده ترلاسه شي ډېره مننه ستاسو د ټولو موږ سره د لایو کتلو یو جهان مننه الله هم خوشحاله را چې چېرته هم یې او بریالي اوسئ